بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د خوږو کتونکو لیدونکو د انسایډ مردان د عمران احمد خان او د محمد جاوید د طرفه د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ. ویډیوګانې خو تاسو سره موږ ډېرې زیاتې شیر کړي دي، خو نن چې یو کومه ویډیو موږ تاسو سره شیر کوو نو هغه یو ډېره خاص ویډیو ده. اکثر موږ د ویډیو تاسو سره شیر کړي دي، خو نن به موږ تاسو سره د یو ډېر مشهور شخصیت مطابق تاسو سره دا ویډیو شیر کوو. بعضې شخصیات داسې چې په هغې باندې محلي مشهوري، بعضې شخصیاتو باندې خیلونه مشهوري، په بعضو باندې کلي مشهوري. خو دا موږ چې د کوم شخصیت مطابق نن تاسو سره به خبرې اترې کوو، نو دا د ضلع مردان یو ډېر زدنده ستوری دی. شیخ القرآن، یو مذهبي سکالر، ډاکټر، پروفیسر، زما د علم مطابق تقریبا د 81 کتابونو مصنف او د اوسې کلي د رستم په روډ باندې د اوسې کلي اوسېدونکي شیخ القرآن والحدیث ډاکټر مولانا سراج الاسلام حنیف صاحب چې د هغه نوم او شخصیت د تعارف محتاج نه دی. خو دا ویډیو موږ د دې لپاره کوو چې د هغوی نه داسې څه معلومات موږ هم حاصل کړو او تاسو سره هم شیر کړو. ډاکټر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په مختصر الفاظو کې به راته دا ووایه چې دا سراج الاسلام صاحب څوک دی، د بیسیکلي د کوم ځای دی، د کوم وخت نه دا علم حاصل کړی دی او موجوده وخته پورې د دې د علم هغه کاوشونه تر کوم ځای پورې رسېدلي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم سراج الاسلام دی. والد صاحب میں مولانا عبدالمعبود نومو او د هغې والد صاحب خیر محمد نومو. زما تعلق د یو زمیندار کورنۍ سره دی. زما والد صاحب او زما د والد صاحب نیکه موږ زمیندارو بنیادي طور، لیکن زما د مور د طرف نه چې کوم نیکه و نو الله هغې له علم ورکړو، مولانا فضل الرحمن صاحب دا دینه په هغې بنیاد باندې موږ هم الله دین ته راوستو. 4/9/1955 زما تاریخ پیدایش دی. د ریوسی کلي کې زما پیدایش شوی دی. یم بنیادی طور بیسیکلی د دې کلي. میټرک ما 1972 کې کړی دی. هغې نه وروسته بیا د مالی مشکلاتو د وجې ما سکول، کالج، یونیورسټي هغې ته تلل نه شو. مجبوراً ما مدرسې سهارا واغست او تقریبا 1978 کې زما فراغت شو د دیني علومو نه. هغې نه وروستو بیا ما اف اے، بی اے، ایم اے دا ټول پرایویټ کړی دی. هغې وجه هم زما غربت او ما ته خپل هغه وخت یاد دی چې زموږ مور دی الله وبخي، هغې به د تبخي دا ویښ وتوږه نو موږ له به د هغې نه صحیح جوړوله. په دغې باندې موږ کار وکړو. مال و دولت لحاظ سره قلا شو، لیکن الحمدلله الله د دین سمجھ پوره راکړ. 2002 کې ما پی ایچ ډي وکړه د الله په فضل. بیا کالج کې د یو لیکچرار په حیثیت او عبدالله خان پوهنتون کې د اسسټنټ پروفیسر په حیثیت باندې ما چارج واغست 2009 کې. 2015 کې زه هلته نه فارغ شوم. اوس کلي کې هم د الله په فضل او خپل دیني اکټیویټیز کې مشغول یم. ډاکټر صاحب د خپلو کتابونو داسې مشهور ټول خو نه، خو چې کوم مشهور تفاسیر یا د حدیث شرې دي د هغې نومونه کوم؟ اصل دا دی چې زما د علم بنیاد چې کوم دی نو هغه ټول قرآن او حدیث باندې مبني دی
او کوشش زما دا دی چې قرآن او حدیث باندې کار وکړی شي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتی. د هغې په بنیاد زما کوشش دا دی چې دینی رنګ کې داسې کتابونه ولیکلی شي چې هغه اتھنټیک وي، دلیل سره وي، پای کې څه جنګ جونګ نه وي، پای کې چاته کنزل نه وي، سپک بد ردې نه وي، دلیل سره خبره وکړی شي. لومړنی کتاب لومړنی خدمت کوم چې ما کړی دی هغه اللباب په نوم باندې دی، هغه عربي کې دی. د هغې الفاظو نه بحث کړی دی چې د هغې مختلفو ځایونو کې مختلف معانی راځي. علمي ژبه کې دی ته اشباح و نظایر وایي. هغه کتاب عربي کې دی. دغه زما لومړنی تصنیف دی. اوس ما د هغې ترجمه شروع کړې، دا قاموس الکتاب په نوم یو جلد چاپ شوی دی. نور انشاءالله زر ترتیب دی کار پې کېږي. دویم بیا کار ما دا کړی دی چې د قرآن مجید لفظي ترجمه د هغې ډېر کمی دی زموږ د علاقه کې. لوی لوی خلک د هغې د قرآن لفظي ترجمې نه واقف نه دي. آیت کریمه ټول ووایي، د هغې حاصل به تاته ووایي، هغه معنی نه وي. د قرآن په خپله معنی ما د قرآن مجید لفظي ترجمه کړې ده. هغه خصوص زمانه کې به پاره بیا داسې وخت هم راغی چې یونیورسټي زمونږ هغه چاپ که د یو ځل یونیورسټي چاپ کړله او یو ځل بیا هغه یو تاجر چاپ کړه. اوس مونږ د هغې هغه اشاعت موقوف کړی دی په دې بنیاد باندې چې که زه څه اضافې کوم. سورة المائده پورې یو څه چاپ شوی دا، نور هم انشاءالله الله دې کړي چې د روژې نه وروسته انشاءالله تکمیل ته ورسي. نور هم داسې بې شمېره کتابونه، مثلا علوم القرآن باندې زما کتاب د 2 جلده کې، علوم الحدیث باندې زما کتاب دی، اصول بحث و تحقیق باندې زما کتاب دی. څه داسې خلق چې هغه د قرآن و حدیث مخالفتونه کوي، د هغې ردود هم کوو ځکه چې دا یو دیني فریضه ده. غټ غټ کتابونه دغه دي. نور زه الحمدلله شب و روز لګیا یم او کم عنوان باندې چې ما ته ضرورت محسوسېږي نو پای باندې کار کوم. د ډاکټر صاحب د غالبا د 1988 نه خو لکه ستاسو نوم مداقات لومړنی دی تاسو سره زما، خو د سن 88 نه زما تاسو سره دا پېژنګلو ده چې دا کومې تاسو سپارې یادې کړې د لفظي ترجمې ده، نو دې کې به یو سپاره ما ته ملاوې ده او زه چې اوس په لاره باندې راتلم نو دې ملګري ته مې دا وموې چېرې دا داسې ترجمه ده چې دې سره د تفسیر ضرورت عام سړی نه محسوسي. نو که دا تاسو تر دېرشمې سپارې پورې ورسول نو دا به تاسو په دې عوامو باندې یو ډېر لوی احساني. او بل یو تپوس چې دا کومه یو عالمي نو هغه باندې د یو مکتبې یا د یو طبقې ټاپه لګېدې دي. ستاسو کتابونه یا تقاریر چې څونه دا ګوري څوک نو هغې دا که بریلیان یې اوري نو هغې وي دا بریلی دی زموږ ملګری دی، که دیوبندیان یې اوري نو دیوبندیان وي به دا زموږ دیوبندی ملګری دی. دغه شانته اشاعت والا چې عام خلک ورته پنجپیریان وي، که هغوی ستا کتابونه یا تقریرونه اوري نو هغوی دا محسوسي چې دا زموږ کلک ملګری دی. خو ستاسو دکه رغبت د کم دې کې خو اصل خبره دا ده چې اختلاف د یو انسان بنیادي حق دی. خو مونږ دا هیر کو چې د حق دا مطلب نه چې زه ستا ګریوان ته لاس واچوم او ته زما ګریوان ته لاس واچوې. اختلاف به وي، هغه به هم د دلیل په بنیاد باندې، اتفاق به وي، هغه هم د دلیل په بنیاد باندې. زما روش د عام روش خلاف دی، لږ نه بلکې ډېر خلاف دی. هغه دا چې یو خو زما اختلاف په دغې اصولو باندې مبني وي، خو دویم دا چې زه به د هغې چا سره اختلاف کوم نو د هغې احترام هم ملحوظ ساتم. او دا هدایت موږ ته د قرآن او د سنت نه ملو شوي دي. تاسو که وګورئ د فرقواریت بنیاد په دې خبره دی. دې ته موږ تعصب وایو په خپل دیني اصطلاح کې چې بالفرض زما د چا سره مینه ده یا زما د چا سره څه تعلق دی نو زما کوشش دا چې هغه د نبوت مقام ته نعوذ بالله ورسوم، او که هغه څه غلطي هم کوي نو غلطي ما ته صحیح ښکاري. دې څیز موږ فرقواریت کې ډېر زیات وربخ کړو. دارنګې که زما یو سړي سره نالګي ده نو پکار دا چې زما د هغه ذات سره نفرت نه وي، زما د هغه فکر سره مدلل مخالفت وي.
زه به چېرې د هغه سپکاوي باندې نوم وانخلم. او دې سلسله کې به زه یو لطیفه درته ووایم. زمونږ دوست دی زاهد الراشدي صاحب، تاسو به شاید د هغه نوم اورېدلي. نو د مولانا سرفراز خان صفدر رحمت الله تعالی علیه بچی دی، زمونږ هغه سره ډېر نږدې تعلق دی. نو هغه یو ځل اسلامیک یونیورسټي کې زه هم وم، هغه هم و. نو هغه یو تقریر شروع کړو. تقریر کې یو مثال راکړه موږ له د علماو کار دی چې دی یو سړی داسې وویني چې هغه د تنقید قابل یو خپل مخې ته یې هغه ولید، نو هغه باندې ښه زړه سپک کېږي. و چې هارون یو ځل جومات ته راغی، نو امام چې ولید نو هغه وایي چې دا خو راغلی نن د وخته، نو ډېر بد رد هغه ته ووایي. په تقریر کې ټول هغه اوس اشاره ته نه ووایي. چې کله فارغ شو مونځ شو، نو هغه ته یې ویل چې لکه تا سره مې لږ کار دی، امام صاحب ایثار شه. چې ایثار شه، نو ورته ویې چې ګوره قرآن مجید مونږ ته دا ویلي چې الله رب العزت موسی علیه السلام او هارون علیه السلام فرعون ته ولېږل، نو ورته حکم ورکړ چې قولا له قولا لینا، دواړه لړ شي او فرعون ته نرمه وینا وکړې، په نرمۍ راوبلې دین ته. نو زاهد الراشدي صاحب وایي چې هارون ورته وایي چې نه خو زه د فرعون نه څه لوی کافر یم او نه تاسو د موسی او د هارون علیه السلام نه لوی سړي یې. اخر دا روش ولې دی داسې؟ دا زموږ عام روش دی او زه د الله په فضل دې روش کې نه یم. د هزار ها اختلاف باوجود به انشاءالله دې ته زه صحافتي احترام وایم، صحافتي احترام به زه ملحوظ ساتم. نو یو خو دغه څیز دی. دویم دا چې دا اختلاف زمونږ د خلکو خیال دی چې دا رحمت دی. زه دې زمانه کې اختلاف رحمت نه ګڼم، دا زحمت دی. دا څنګه اختلاف رحمت دی چې زما چا سره اختلاف پیدا شي، هغه ما پسې مونځ نه کوي، زه هغه پسې مونځ نه کوم. زما استادان، بنیادی استاد زما دی شیخ سید عبدالسلام رحمت الله تعالی علیه. ما د نوحمیر او سرحمیر نوالی تر مشکات المصابیح پورې استاد هغه دی. هغه چې کله خپل تنظیم جدا کو د اشاعة التوحید نه، نو زه چونکې د هغه شاګرد وم، نو د خلکو خیال دا و چې دیم ګندې اخوا لړ. منځ کې زه ډېر پخوا نه زما عادت ته دا کم چې اوس دی، دلیل باندې خبره منم، په دلیل باندې خبره رد کوم او د هر چا احترام کوم د الله په فضل. هغه ما ته حکم راکړه چې ته مهرباني وکړه موږ له منشور ولیکه، او د هغې منشور ما لیکلی دی. بیا یې دا موږ ته ووروه، نه ما وومروه. نو بیا یې اعلان وکړ چې زموږ جنرل سیکرټري به دی. نو ما ورته دا کار نه کوم. اشاعة التوحید وسنة علی منهاج السلف چې زموږ سیکرټري به دی، ما ورته زه دا نه کوم. ما ته یې ویلې ما یې زما فیلډ دا نه دی، زه تنظیم کې نه ورننوځم. زه قرآن و سنت ته دعوت ورکوم. چې کوم سړی قرآن و سنت ته دعوت ورکوي، زه هغه په هر سټیج باندې زه ودرېږم، هر څوک چې هر ځای نه ځي. نو دا ما باندې چې چاپ نه لګي، خلکو خیال لګي چې دی فلانی دی فلانی دی فلانی دی. زه په دې هایر سیکنډري سکول مردان کوم، وخت مې تیر کو. ولی خان زمونږ یو شاګرد و، هغه ما تپوس وکړه چې سر 2 کاله مونږ ستانه سبق ووی، زمونږ اصلاح وشوله د عقیدې د عمل خو ته څه یې. نو ما ځان د ښکته پورته وکتل، ما ورته زه بني ادم یم. وایي چې دا مطلب مې نه دی. مې څه مطلب دی؟ وي دا مطلب مې دی چې ته، نو مې څه الفاظ ووایه. نو ما ورته زه مسلمان یم. وی چې نه جي ته پنجپیرې، تا زما د خولې نه د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله تعالی علیه حوالې سره څه خبره اورېدل ده. نو ما یې که دغه پنجپیرتوب وي نو زه پنجپیر یم. دا تقسیم ښه نه دی، غلط تقسیم دی. قرآن و سنت ته دلته کې زموږ یو دوست دی، د هغه په مخ کې نو ما مولانا مودودي رحمه الله ذکر وشو. ذکر چې شو نو ما ورته اختلاف زمونږ هم شته دی، دلیل سره اختلاف به کوو. هغه لږ ګرم کېده، نو ما ورته تا هغه لیدلی نه دی. ما هغه سره 2 شپې کړې دي، زما هغه سره بحثونه شوي دي په منصوره کې. ما سره زما استاد و شیخ عبدالسلام رحمه الله، په ډېرو خبرو زمونږ یو بل سره خبرې شوي دي. دا مو وایه چې رګنې مونږ چېرته هغه لیدلی نه دی، ستا به چېرته د هغه صحیح شاګرد هم نه لیدی. خو بهرکیف ما ورته یې د هغه بعضې خبرې صحیح دي، بعضې سره مونږ اختلاف ساتو.
اختلافي خبرې چې رالې نو بیا ورته ما چې مونږ د هغه تعریف هم کوو. او دا ما تیر دی اوس اشاره ته نه وی یو جلسه وه، په جلسه کې ما دا ووی چې زمونږ د اختلاف حدونه ډېر غلط دي. تحریک ختم نبوت چې کله مونږ بحث کوو د هغې، نو مولانا مودودي خلک هغه ته چې څه نسبتونه کوي، الله د هغې له د هغې جزا ورکړي، چې څه مستحق دی الله د هغې له هغه سزا هم ورکړي. خو بار کې اختلاف فرد سره نه پکار، فکر سره پکار. نو ما چې دا هېڅوک نه وایي چې په مولانا مودودي باندې د 500 آرډرز شو په دې مسله کې، ولې هغه مسله قادیانیت لیکلی وه. خو دا خو د هغه یو کمال دی. د لولاک چې کوم ایډیټر و په هغه باندې هم شوی وه او په ده باندې هم شوی وه. خو دا هېڅوک نه وایي. خو بیا کمال د هغه دا و چې هغه خلقو حکومت هغه ته دا ویل چې بھائی ته معافي وغواړه نو ستا دغه به ختم شي. هغه ورته دې مسله کې سوال نه پیدا کړي. نو دا د هغه یو صفت دی، یو کمال دی، یو استقامت دی. کم انسان داسې دی چې هغه سراپا خوبي، هغه صرف یو ذات دی چې هغه ته د نبي ذات وایي. زموږ خلک په دې حدودو نه پوهېږي. هغه باس یو سړي واورېد نو زما باره کې خبره وکړه چې دله پیسې ورکړي. دا زموږ مزاج جوړ شوی دی. زه خو تر دې قایل یم چې یو سړی دی هغه که بریلی دی بالفرض او د هغه یو خبره ده هغه مبني بر حقیقت ده او په هغې دلیل موجود دی، صحیح ده. دلته کې زموږ طریقه ده چې بھائی په یو سړي باندې خپل خول ورچړو که بس د دې خول نه دی بهر نه وځي. دغه وجه چې څوک وي دا لیدیز دی، څوک وي پنجپیری دی، څوک وي شاه منصوری دی، څوک وي مودودي دی، هېڅ نه یم زه. سیده ساده مسلمان یم او ندور مع الدلیل حیث داره. دلیل چې کوم خوا ځي زه به ستا خوا روان یم. ډاکټر صاحب دا تاسو چې کومه خبره وکړه نو دا ستاسو د سپارې ما د ویم د سن 88 نه به راتلې. زه هغه وخت کې دینا اسمیدا کې وم. درې جواب درته کوم خو درته ووایم یې نو خلکو به وي ما ته چې د د سپارې اوس موږ دا اهل حدیث دی او دا دی او هغه دی. ما به ته وایي زه قرآن ګورم او زه تفسیر ګورم. زما دې سره غرض نه دی چې دا اهل حدیث دی که دا کم مسلک سره تعلق ساتي. خو زه جي د ځان دغه به دپاره دی او تاسو نه زه تپوس کوم. تاسو په خپله باندې چې مولانا سید عبدالسلام صاحب ستاسو استاد پاتې شوی دی، زه خپله باندې د هغه د تقاریرو په وجه باندې الله پاک قرآن ته کېنولي. د عبدالسلام مولانا صاحب باره کې چې که تاسو ته خپل یو څو خیالات شیر کړئ موږ سره. اول خبره مجید کومه ترجمه تاسو یادوئ، دا ما د خپل والد صاحب وینا باندې الله دې وبخي دا په وینا لیکل شروع کړو. هغه ما ته ویل چې ما سره مشران سبق وایي او مالا لفظي ترجمه دا کومه چې ته کښې نو دا ما ته یاد نه پاتې کېږي. نو ما زه به انشاءالله تاسو د هغې نمونه هم ښیم. هغه ما داسې لیکل خپل کتابت کې چې د آیت کریمه د پاسه ما کرښه راښکله ورپسې مې ترجمه لیکل. د الله فضل دی د هغې ډېر زیات اثر دی. زه به ورته د یو ملګري خبر وکړم. هغه ملګری زموږ ډېر بدعمله و، پرنسپل و زموږ. انګلینډ ته تللی و، واپس چې راغی نو ما ته چې پلاره ته خو انګلینډ کې رسېدلی وې. مې څنګه وایي چې زما یو ډېر بدعمله ملګری و، هغه هلته مونځ ګزار شوی و. نو ما ورته که څه مونځ ګزاري دې شروع کړی. ما ته یې چپ شي یو کتاب په لاس راغلی. وایي چې لړم نو ستا پارې راته راوباسلی چې دې کتاب زه مسلمان کړم. نو د پنجپیریت یا د دغې څیزونو خو څه خبره نشته دی، یا د اهل حدیثتوب داسې پراپیګنډي. نن سبا دا یو ښه طریقه ده چې یو سړی خرابول غواړي، ختمول غواړي، په هغه باندې الزام لګوي. اهل حدیثتوب بنیادي طور دا دی چې سړی په صحیح حدیث باندې عمل وکړي. زمونږ د علاقه کې چې کوم احناف عمل کوي په حدیث باندې، هغه هم څه بې علمه خلک نه دی، نه بېدینه خلک دی. خو دا اصول دي چې کله یو څیز د حدیث په باب کې هغې کې یو حدیث، دوه حدیثه، درې حدیثه، مختلف حدیثي، یو امام یو حدیث واخلي، بل امام بل حدیث والی، بل امام بل حدیث والی، او د هغې نه دا فقهي اختلاف شروع شي. د دې فقهي اختلاف په باره کې ځان په دې پوهېږئ چې دی نه قبر کې تپوس کېږي نه په آخرت کې تپوس کېږي.
زما د حدیثو درسونه چې تاسو اورئ په کې به دا شی بالکل نه مونږ تقسیم کړي دي سيزو یعنی زمونږ یو محدث لا د حدیث ترجمه نه ورځي په غریب الحدیث نه پوهیږي ناسخ او منسوخ نه پیژني صرف په اجتهادي امور باندې پوهیږي چې د حدیث دا استنباط کیږي او هغه صرف د خپل مسلک لپاره زمونږ طرز تعلیم کې دا کمی ده پکار دی چې دا د اسلاف غونډه کړي شي د هر چا د مسلک دلیل چې تر وځي سړی دغه له ترجیح ورکړي خبره ده کده بنیادی دویمه خبره مولا عبدالسلام صاحب الله دې غریق رحمت کی اختلاف ځان له اوسیز ده خو زه تاسو دا وایم چې زه د 1964 نه پیژنم 1964 ځکه هغه زما د والد صاحب استاد دی هغه زما د زوی سلمان استاد دی مطلب دا چې زموږ جدي پدری استاد دی کنه نو داغه ټول جون الحمدلله زما مخکې تیر شوی دی ما تیر یو درس کې وویل مرګرو ته چې زه چونکې د موجوده اشخاصو د حواله ورکولو قائل نیم درې خلکو خیال دی چې دغه سره نه لګي خبره دا نه ده د دین اصول لای چې کله زه دین پیش کوم ناغه د اصلي ماخذونه پیش کوم نو زه دین د اصلي ماخذونه پیش کوم او د خپل استادانو نوم ناخلم البته که یو ځای داسې نکته وي چې بل چا نه ویلي زما استاد ویلي نو هغه زه وکم ذکر تذکره د هغې وکم چې زما بعضې استادانو دلته کې دا معنا کړې ده مولانا عبدالسلام صاحب هغه ډېر روحاني شخصیت چا چې هغه پسې مونځ کړي زه اوس هم د هغه ذکر کوم خو زه په زړه ما ګټه ایښې ده یعنې ویلی نه شم خو د هغه حالت دا و چې کله به هغه د سهار مونځ کو کله تاسو ورپسې یا کړي او نه یې کړی د سهار مونځ چې به کله هغه کو نو مونږ دا چل خپل کړو چې مونږ لایټ مړ کړو نه کې به فایده دا وه چې به داسې په ډرک ډرک جوړل د سهار په مونځ کې چې د هغې اثر به نیخ په نیخ په مونږ هم راته او ما ته نشي یاد چې مونږ دغه پسې د سهار مونځ کړي هغه پکې په ډرکار دی جوړل خلکو ته به دا اندازه نه وه یو ځل یو سړی راغلو نو هغه سوال وکړه سمدستي چې تا لایټ مړ کوی نو په تیاره کې همز مکروه وي دا سوالات کوي خلک چې ورته سوال خولو نو ما ورته حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سیده عایشه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د شپې مونځ کوو په تیاره کې به کوو هغه زمانه کې رڼاګانې نه وي بیا یې فرمایل چې زما خپې به د هغه د سجدګاه کې پرتې وي چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی سجدې لر زما په خپو باندې وی چونګاره ولګول ما خپې غونډې د کراهت دا مطلب نه دی کراهت مطلب دا چې یو سړي ته سمت نه معلوم دی به کوم خامخ کوي چې کله سمت معلوم دی څه د مار لړم یره نشته دی نو دی که څه کراهت دی ډېر لوی سړی دی علمي لحاظ سره چې د هغه کومه پایه ده نو زه تسلیموم نه خلک کار څه وایي خو زه نه تسلیموم د شیخ سید عبدالسلام غوندې عالم زما سترګو کم از کم نه لیده ډېر لوی سړی و د هغه د ټول نه لوی کمال دا دی چې د هغه په تقریر کې به ته چېرته سخته جمله ونه اورې پوچه خوله به د هغه بلکل نه وي د هغه زیات نه زیات سخته خبره څه وه دې کم عقل ته وایي پاګله ایوله دا د هغه سختې جملې وي دې نه سوا سختې جملې د هغه نه وي هغه چې څه کړي دي د هغه صرف په خپلو اخلاقو باندې کړي په دې وجه باندې مخالفین هم د هغه دا تسلیموي چې او شیخ عبدالسلام یو ډېر لوی سړی و الله هغه له ډېره ښه ژبه ورکړې وه فصیح اللسان په نوم باندې مشهور په دې باندې خو دا د الله شان دی چې زموږ جومات کې کم تقریر هغه کړی دی نو هغه تر اوسه دنیا کې ډنګېږي وخت یعنې دا خصوصي تعلق د وجې ما سره او خاص کر دې مسجد سره چې بل دلته کې راغی نو فرمایل به چې من معاهد القدیمه من معاهد القدیمه دغه تعلق دی پاتې شو دغه کم مسلک چې هغه پرېښی دی یا تللی دی نو هغې ته زه جرم نه وایم هر انسان ته ازادي حاصله ده دلیل په بنیاد چې کم خوازي نه ډړلی شي که داسې جرم یې بالفرض نو دا امام طحاوي کوم چې زمونږ وکیل احناف و یو غته زمونږ لوی امام دی هغه امام دی اول شافعي و مسلک یې پرېښلی زمونږ په احنافو کې ګڼ شاګردان دي د امام شافعي رحم الله شاګردان دي
داسې اختلاف نه دی، خامخا اختلاف له ذاتي رنګ ورکول. د فقه یو داسې مسله څوک نشي خولی چې پای کې د امام ابو حنیفه رحمه الله سره دغه د ټولو شاګردانو اتفاق وي. هر مسله کې بس نه څه اختلاف وي، لیکن دا اختلاف ټول په علمي بنیادونو باندې. لہذا ډاکټر صاحب یو سوال به زه هم وکړم. تاسو دا ماشاءالله د کتابونو ډېره وسیع ذخیره تاسو سره، د دې نه علاوه کور هم بلای شي کتابونه یا بهر تاسو چې کوم لابي دی کوم بلای شي. د دې حوالې سره چې دا مجموعه تاسو څنګه جوړه کړې ده، دا خو ډېر وخت هم غواړي دا کتابونه څو کتل اکثر داسې خلک شته چې د کتابونو خجي نو د دې حوالې سره موږ ته لږ غونډه کې ووایو، موږ دا ویجوال مرغو ته هم خجي کله کله دا سوالات ډېر ورته پوښي، ناشنا خلک راشي نو ماتې دا ته خرڅی نو زه ورته یم کله کله چې څوک اخلي نو خرڅ کړو پې وخاندم ورسره. نو اصل دا دی چې د دې یوه تاریخ تا ته زه ووایم. زمونږ یو استاد و، د سکول استاد و زما، سید حبیب صاحب، الله یې دغه ګناهونه معاف کړي، 5م جماعت کې زما استاد و. هغه دور کې د تاج کپنه شیرز خرڅېدل په 15 روپۍ باندې یو شعر. نو ما اشتهار ولوسته نو ما 15 روپۍ واخیستې او سکول کې خیر آباد سکول زموږ پرایمري مقبرې خوا کې هغې کې دې سره ډاکخانه مو نو ما دله پیسې ورکړې، منی آرډر فارم مې ورله ورکړه چې دا ولېږه او تاج کپنې ته ولېږه، زه د دې شعر اخلم. ډېر پوه سړی و دا حبیب الرحمن مولوي صاحب، کوترپاڼ مولوي صاحب چې ورته د شاګرد دی. نو ما ته یې ویل چې د مولوي صاحب زویه ته خبرې چې دا څه شی دی؟ نو ما ورته نه چې بس دې کې قرآن اشاعت کېږي نو زما ته الله برخه راکړي، پکې اجر به راکړي، څه پیسې هم زموږ جیب ته راشي. نو هغه ما ته ویل چې بچو دا سود دی دا مه کوه. نو ما یې څه وکړم، نو ما ته چې دینه به تالي یو کتاب راوکړ، د تاج کپنې نه به تالي یو کتاب راوکړ. ما یې ښه ده هغه ولګېد، د هغې هغه لسټ یې وکوت، د یو ورکوټي کتاب هغې ته نسخه کیمیا به وي اردو کې، هغه کتاب هغه راوغوښته. دغه زما لومبنی کتاب و چې هغه ما به 15 روپۍ اخیسته. هغه ډېر ساده انداز کې لیکلو، مثلا الله کن لوگوں کو پسند فرماتا ہے، ان الله یحب ان الله یحب، دا قسم آیتونه پکې جمع کړو. بیا دویم عنوان بداو چې الله کن لوگوں کو ناپسند فرماتا ہے، ان الله لا يحب لا يحب لا يحب. دا هغه ځای نه زما د کتابونو جمع کولو دا طریقه شروع شو. دا هغه وخت نه والې تر اوسه پورې داسې هم شوي دي کله کله چې ما لږه غونده ځمکه و زمونږ نیک ما ځان له ذخیره وکړله د سفیدارو، او هغه سفیدار چې به کله لوی شو نو ما به هغه خرڅ کړلو، په یې باندې ما کتابونه به اخیستل، لکه تفسیر روح المعانی ما دغه شانته اخیستی دی، کبیر ما په داسې طریقه اخیستی، المبسوط پخوانی ما په دې طریقه باندې اخیستی. دا وخت نه شروع شوي دي. خو که زه دا وایم چې زما ټوله مالي سرمایه همدا ده نو شاید دا به غلطه نه وي، ځکه چې که زه بار هم تلیم، حج له تلیم او که عمرې له تلیم، نو ما ځان سره د هغه ځای صرف اوبه راوړي دي، نور ما ټول کتابونه راوړي دي. نو د دې کتابونو دا طریقه دا بل د الله فضل الله چې دی کې زما نه سوا د بل چا څه کنټریبیوشن نشته. زما والد صاحب سره یو بهشتي زیور، یو ورسره بیان القرآن، یو ورسره خطبات الاحکام، یو تعلیم الاسلام او د مفتی کفایت الله، تک 4 کتابونه د هغه محور وو. نور ټول کتابونه داسې چې تاسو وینئ نو دا د عاجز باندې الله فضل کړی دی، احسان یې کړی دی، ورکړي دي. والله مطالعه ستاسو څه انداز دی؟ څه ټایم مطالعه کوئ، څه ټایم لیکل کوئ، او کوم ټایم مطالعه په شوق کوئ، کوم ټایم لږ مجبوري وي؟ څه ستاسو دا سټراتیژي ده؟ اصل دا چې ما خپل اوقات منضبط کړي دي. زه عامو مجالسو کې ناستل ښه نه ګڼم. دا مطلب نه چې ضرورت له نظم ضرورتون لازم، خو عام چې کوم خلک دلته ګپ لګوم هغه ځای ګپ لګوم، داسې زما کتاب کې نشته. زه داسې کوم چې یو کس سره ملاوېږم نو هم اکثر زموږ دوستان یې د ټایم معلومي، زه خپله د الله په فضل دی، دا هم د والد صاحب د محنت ثمره ده چې 303 بجې زه کالو سر پاسم، قطع نظر چې دا روجه ده او که دا کوجه ده، محنت ثمره ده چې نن زه تهجد ګزار یم یا څه مونځ ګزار یم یا څه، ډېر محنت کړی هغوی په ما باندې.
ما ته یاد نه شي چې ما چېرته ځان ته ټایم پیس ټایم کړی نه په روژه کې نه په کوژه کې. نو مطالعه اکثر و بیشتر هغه ټایم کېږي او دروازې خو زما ټول ورځ چونکې د ډیوټي آورز نه علاوه ما تقریبا ټول وخت په مطالعه کې تېرېږي. لیکل خو زه هغې کوم چې زه محسوس کړم چې محسوس کړی مې نه نو لیکل نه کوم. پخوا به لیکل ما په خپلو ګوتو کول او د هغې څه مثالونه موږ تاسو ته هم ښیو انشاءالله. خو بیا چې کله کمپیوټر راغی نو اوس اول به ما لیکله په ګوتو کول بیا مې کمپوز کول. او د الله فضل دا دی د الله احسان دا دی چې زه دغه څیزونه لیکم هم نه، بس ذهن کې چې کومه آیډیا راشي بس هم هغه نیغ په نیغه بس دغه کې ور شروع کړم. تاسو د خوشحالۍ سره څه دی؟ تاسو څنګه دا خپل لیکل چې کوم نور بهتر کړي؟ زما د سکول استاد چې کوم سید حبیب صاحب او دا دغه د کتابت املا ده او زما یقین دا چې الله رب العزت باغیله په دې کې اجر ورکوي. دویم زما استاد سید محمد حسین نیلوی رحمه الله د سرګودې هغه کاتب و، هغه د مفتی کفایت الله رحمه الله شاګرد و. نو دې زما خط باندې د هغې اثر ډېر زیات دی او دا هغه څیز دی چې دا ما مختلف اوقاتو کې لیکلی دي. په دې کې یو کتاب دی چې کله ما هغه ولیکو هغه د هغې کتاب خلاصه وه د قرآن مجید. هغه چونکې په ډېر عجیب و غریب طریقه باندې ما لیکلی وه. د طالب علمان یو بل سره ډېر شومتیا کوي که نه. زه سرګودې ته لړم سرګودې ته چې لړم دا کتاب دا کوم چې تاسو اوس پیش کوئ دا ما 2 شپې کې لیکلی دی. 2 شپې کې مې لیکلی دی. وجه دا وه چې زه لاړم هغه ته مې وویل چې ماله څه کتاب داسې راکړه چې هغه څه د قرآن لپاره پکارېږي. نو هغه ما ته چې هغه ستا 2 ملګرو سره دی هغې نه یې وغواړه. دواړو ته ما مینت وکړو نو هغې دواړو شومتیا وکړله چې نه موږ نه درکوو تاله. د شپې داسې څه 8-9 بجې زه به راچت کوم. ما چې ښکته وکتل دا ملګري دواړه اوده کتابونه ورسره وو. نو زه یو شپه رالم کتاب مې ملګري نه اوچت کړ. سارې چې بانګ وي نه کتاب ما د هغه لیکلی یو حصه، دویمه حصه هم داسې ولیکه. او چې کله کتاب ما پوره کړ کتابت یې ولیکه او بیا مې هغه ته پیش کړ نو د هغه یو تکیه کلام او شاباشي هغه او شاباشي ووایي. هغې نه وروسته بیا دعا وکړه چې بارک الله فی علمک بارک الله فی قلمک. نو زما یقین دا دی چې دې کې د هغې دعا شامل حال ده. تاسو چې د پی ایچ ډي په کوم موضوع د هغې څه وه جي؟ زما چونکې تعلق یا زیات د رجحان چې کوم دی هغه حدیث سره دی، حدیث طرف ته دی. نو ما ام فل کې د امام ابن حبان المجروحین باندې کار دی او خداره چې هغه ما کتابت دا یې په خپلو ګوتو کړی. دا واحد تیسیس دی چې دا په ګوتو باندې په دغه دور کې ما ته اجازت راکړی شوی ځکه چې هغې ویل چې په دې کې او په کمپیوټر کې څه فرق نشته دی. هغه تیسیس د پی ایچ ډي ګورې ته اصل نوم تاسو د برخوردار چې دی دا خپل ورغږي ای راځو هغه موضوع جوړوم به دي د پی ایچ ډي حواله سره نو دا ام فل زما په دغه باندې او زما پی ایچ ډي چې کوم دا هغه علم حدیث باندې ده. دا د حدیث یو کتاب دی ته مصابیح السنه وایي او د هغې یو شرح کړې ده قاضي بیضاوي دا کوم چې مفسر دی دا پهلو چاته نه معلوم چې دی محدث هم دی. نو دې مخطوط چې کوم دی هغه اسلامی کالج کې پروت. هلته مسله دا وه چې دا ټول کتاب لیکل په ګوتو باندې دا ډېر مشکل و. دا پی ایچ ډي خبره کوو. دا تیسیس چې کوم دي دا په عربی کې لیکلی شو ما د هغې مخطوط باندې کار کړی دی. دنیا کې دا واحد نسخه ده د دې کتاب پوره نسخه بل ځای نشته دی. دا د پېښور یونیورسټي دپاره هم یو دغه دی دا تاسو چې کوم وینئ الشبکه الالوکا په نوم باندې نیټ باندې چې تاسو لړ شئ نو دا کتاب هلته کې پروت دی. تاسو به دا معلومه شي چې دا څومره خلقو د دې کتاب نه چې کوم دی فایده اخیسته ده یا دا څومره خلک ډاونلوډ کوي. دا عربي کې دی، دا خالص عربي کې دی. دا زما د پی ایچ ډي تیسیس دی.
ښځې دا راته وایي ستاسو څومره بچي دي څو نومونه یې دي او د هغې ایجوکیشن او تاسو د هغې تعلیم او تربیت څنګه کړی دی خلک دغه هم کتل لیدل غواړي چې تاسو به بیا بچي لږ د نورو خلکو نه بدلي ځکه چې علمي کورنۍ ده دا د بدلېدو مسله خو من جانب الله کله کله الله د آزر په کور کې ابراهیم پیدا کوي او کله د نوح په کور کې کنعان پیدا کوي مونږ خو داسې نه یو خو بهر کې خپل کوشش مونږ کړی دی زما مشر بچی سلمان دی هغه بارم ترجمه کړې ده الحمدلله کتابونه یې ویلي دي نن سبا ما سره صحیح بخاري وایي او د شیخ عبدالسلام صاحب سره د شاګرد پاتې شوی دی کافي کتابونه هلته ویلي دي نور دلته کې مفتی سمیع الرحمن صاحب نے سبق ویلی دی ایم ایس زده کړی دی تفسیر کې او انشاءالله پی ایچ ډي ته اوس روان دی کتابونه مې هم لیکلي دي دې تقریبا سلمان حنیف صاحب دي باندې دغه کې دي څونه بوکس لیکلي دي ښځې نو بس به دی په خپله ووایي درته تاسو خیر دا وبېږي نه نه ته مایک اویلیبل نه تاسو د خو یو کوترپاڼ مولوي صاحب دلته کې زموږ یو عام عالم و ډېر بهترین او زه به دا یم چې ډېر معتدل مزاج و دیوبندی عالم و خو ډېر معتدل مزاج سړی و نهایت معتدل مزاج نو د هغه تفسیر باندې د کار کړی دی هغه ډېر بهترین کار دی او ډېر ښه تیسیس دی الحمدلله او بیا دي د هغې سوانح عمري مې لیکلې ده اوس خو د اوسۍ په تاریخ باندې هم څه کار کوي او غالبا د ګلیاړۍ او داسې د شیخ عبدالسلام صاحب په باره کې هم دی داسې لیکلو کوشش کوي خو الحمدلله د الله نه امید دی چې انشاءالله زموږ عمر ته څو رارسي نو تاسو نور بچو حوالې سره چې لږه خبره وکړئ نو زما یو بچی خو نعمان دی هغه 20 کړی دی او بیا بل بچی زما 19 دی 19 خو ایم ایس دپاره تللی دی سکالرشپ باندې چېرته تللی دی تھایلینډ ته تللی دی تھایلینډ کې دی او حسان چې کوم دی نو هغه هم اسلامیک یونیورسټي کې سبق وایي په اصول الدین کې مستقبل کې موږ په سیاست کې د راتلو څه امکانات شته که ستاسو پاپولرټي ډېره ده او نو تاسو څنګه عملي توګه باندې څه کول غواړئ که نه تاسو یو ګوره دیني د قوم خدمت دی قوم د خدمت نه الله په فضل څه چې مال راځي هغه زه کوم خو سیاست کې عملی حصہ زما لپاره اخیستل شاید ممکن نه وي ستاسو دلته کې مدرسه ده د هغې حوالې سره مدرسه خو د کله نه چې زما جومات جوړ دی او زه پکې یم نو دا مدرسه ده زه د جومات کې زه د کمرو نه یم قایل زما تجربه دا چې کومو خلکو زموږ نه پټاټ سبق ویلی دی هغه د خلکو نه 1000 درجه بهتر دی چا چې په ډیسکونو سبق ویلی زموږ بدقسمتي ده چې مونږ یو بلډینګ ته مدرسه وایو حال دا چې مدرسه هم دغه مسجد دی زما درسونه تر اوسه هلته لګیا دي خو چونکې ما ته لږ د خپو مسله وه نو دې وجه باندې زه په ځمکه کېناستی نه شم اوس پوره نه شم کېناستی 10 منټه کېنم نو ما ځان ته به کرسۍ کېښوده شاګردان به په ځمکه ناستو اوس به تاسو ته خیر هغه ځای وښیم انشاءالله هلته کې ما ارینج کړل سیټونه 48 کسان تقریبا کې یک مشت راځي او هغې د پاسه بیا ما د زنانو دپاره یو سیز روان کړی دی خو هغې کې مسله ده چې ټول زما خپل کنټریبیوشن دی هغې د چا څه شی داسې نشته دی هغه زه حسب توفیق چې مال الله سره راګئ بس هغې کې لګوم که نه تاسو دلته د کوم ځای نه خلک راځي او چې کوم محبت کوونکي نو هغوی ستاسو نه څه تقاضي کوي او داسې کوم قسمه خلک تاسو ته راځي یو بنیادي خبره خو دا چې کوم شی زه کوم نو هغه دی اصول بحث و تحقیق او زه غواړم دا چې خلق د دلیل پسې لاړ شي او د هغې لپاره زما هلې ځلې شروع دي او د الله په فضل زه دا ویلی شم چې زه الحمدلله 80% کامیاب شوی یم داسې فکر والا خلک ډېر پیدا شوی دی چې قرآن و حدیث پسې ځي د اختلاف اصول هم هغې زده کړي دي دلیل هم پېژندلی دی چونکې دا خبره داسې چې دی کې ډېرو خلکو دپاره اټریکشن شته دی نو مالا د خال سوات نه خلک راځي دیر باجوړ نه راځي زما خاص کر د اتوار دروازې چې کم کلاسي د وا کینټ نه خلک راځي ورته پېښور نه راځي چارسدې نه راځي بټخیل نه راځي او نږدې دا مضافات ګړی شو مردان شو خیر آباد شو رستم شو دا خو ډېر انګینت خلک دی مونږ اورېدلي دي دا که تاسو ته مناسب نه کړی نو خیر جواب یې مه راکوئ خو هسې مونږ اورېدلي دي چې دا
ګړي کپوره چې ورته مازو غړی د حقیقي نوم دی د هغې څه مشرانو دلته کې څه تاریخ کې مناظره شوې وه او داسې څه شوي وو چې موږ د دې نه خبره کې د تاریخ په متناظر کې څه داسې راغلي دي هغه څوک راغلي دا خیر څه ډېره لویه خبره ده خو زم دومره لوی نه یم چې دا ته پوره تفصیل ووایم ځکه چې ما ته صرف دومره یاد دي چې هغه وخت کې زه د خپل نوسي نه به لږ بر وم دا د کوم سن خبره ده سن هم ما ته نه یاد کم سن و لکه ما کم لیکلی 59 زما 55 پیدایش دی نو ته وایه 54 پیدایش دی زه به څو کال وم اصل تاسو مشرانو اورېدل کې تاسو مشرانو ما چې اورېدې تاسو څنګه دا سيناريو راته ټول لګه بیان کې په مختصر دا په کار راځي مختصر خبره خو بنئ بیا ولګه پوره کوو هغه دا و چې دلته زموږ د کلي کې یو بابا او د هغه بوساړه چا تختولې وه اخون بابا نو څنګه چې د پښتنو طریقه ده نو سنتو پسې به دعا کوله چې خدای دعا وکړي چې الله دغه سړي بې خوباسي چا چې زما بوساړه پټه کړه زما تر دلته کې مولانا عبدالودود صاحب الله دې وبخي هغه امام و هغه چې تنګ شه دعاګان هغه ورته بابا د سره په سنتو پسې دعا نشته تا په موږ دا وایمه جوړه کړې اور وخت دا خو بې خوتي دا سړي بس هغه امي سړی قرآن په سر واغسته بل جماعت ته لاړ چې دی خو دعا نه مني هغه ځای د مناظرې شروعات شروع شو استاد محترم شیخ عبدالسلام صاحب هغه وخت کې نوی فاضل شو ګلاړی مولوي صاحب د الله وخت مولوي میا ګلجان صاحب د دې ماما کې د دې په هغې بل جماعت کې چې کوم دی نو خبره وشوله په دې ښکاره چې په دې باندې دلیل نشته دی د قرآن و سنت نه دی وایي نه خاموشي راله هغې کیل ته چې پته ولګی چې زمونږ مولوي صاحب پړ شوی دی پښتنو خو دغه مسله ده که نه پړ شوی دی موږ به خپل ملا وړ کوو او د هغې د وجه مناظره دلته کې شروع شو جوړه شوه مناظره زمونږ خپل چې کوم نکاح نه هغه هم دغې بل طرف ته ولاړو مولوي میا ګلجان صاحب طرف ته او زما والد صاحب چونکې د مولانا عبدالسلام صاحب شاګرد و هغې دې خوا ولاړو مناظره زموږ د جومات کې شوې وه دا جومات دی دا ما چې تا ته من معاهد القدیمه دا هغه جومات دی چې دې کې دا لومړنۍ مناظره شوې وه د ګړی څه مشران وو نومونه یې مال نه راځي یو پکې چارباغ مولوي صاحب و دکه دوه نومونه نور خو زه څوک نه پېژنم پکې دا موضوع د دیوا سنتو پسې حیات اجتماعي سره التزامن دعا بحث چې څومره موږ اورېدلي د خپلو مشرانو نه هغه دا وه چې چا چې ثابتولو نه هغوی دا وویل چې آیا ته دا منې چې استسقا پسې مونځ شته دا دعا شته که نشته د استسقا خو یو نفل مونځ دی په جمع کېږي که مونځ یې په جمع کېږي نه پسې په جمع دعا کېږي دلته کې زموږ مسله دا چې زموږ سنت ځان له ځان لګېږي لہذا قیاس دا چې سنت دعا ځان له ځان له وشي نو بار کې هغه د یو پلان لاندې هغوی دا وویل چې کله دا خبر وشي نو فلانی به خپل لاس له چې کوم دی پړق راوبغي دا یې مطلب به دا چې مونږ ګټلې ده به دغه شی او نور څه نشته نه ما لیکلی دی خپله هغې وخت کې د هغې څه تحریر نشته دلته یو سړي سره شته خو شاید چې موږ له رانه کړي عمران صاحب د مولوي صاحب نه یو تپوس کوم تپوس خو نه ده خو دغه ده چې نوې نسل ته تاسو دغه څه د دین باره کې څه پیغام ورکول غواړئ نوي نسل ته نه بلکې زما په خیال چې دا زوړ نسل هم د دې مستحق دی چې موږ ورته یو دوه خبرې ور ورسوو د خپل زړه د ویښ نه یو خبره دا ده چې د قرآن و سنت ته دې رجوع نشته د هېڅ چا قرآن و سنت ته رجوع نشته دی چې کله یو سړی خبره اوري نه فوراً ځي خپل زما پیر څه وایي زما استاد څه وایي دا زموږ دپاره تباه کن دی دا څیز پکار دی چې مونږ دومره سپیرټ پیدا کړو چې قرآن و سنت په دې باب کې څه وایي نو یو دې ته دا خبره ورکول غواړي دویمه خبره ده چې دې د ځانه دا کسل پرېږدي دا ما چې وختي تاسو ته ذکر وکړو زما سترګو کې به اوښکې هم رالې چې مونږ سبق په داسې وخت کې ویلی چې زمونږ کربا د صحیح نه وخت دې ظالمانو ته خو هر څه مهیا دي ته تعلیم ټولې لارې دي ته کولو دي دا ټول څوک په دکان کې ناست دي څوک به نیر په غاړه ناست دي څوک به یو ځای ناست دي څوک بل ځای ناست دي یعنې هیڅ څیز له ګوتې نه وړي او دریم چې کومه غټه خطرناکه خبره ده هغه دې سره د موبایل موجودګي ده دې چې کوم فساد پیدا کړی دا فساد بل څه شی پیدا کوي او بالخصوص هغه چې د ټچ موبایل وایي دا ډېر نهایت خطرناک څیز دی
زما یو ملګری دی نوم یې نه اخلم هغه ته ما چې د ماشومان دا تباه کړ هغه خپل ځان داسې کو چې زمونږ غوندې بوډاګانې مشرمول. ډاکټر صاحب که تاسو خیال کړئ دا موبایل خو د علم یو سمندر هم دی خو تقوا ختمه شوې ده لکه هغه د یوت کې دې حوالې سره تاسو د هغې وجه دا راغلي دي معلومات دنیا دي دا هیچل چې علم چې صحیح راشي نه سړی په عمل مجبوره کوي. علم صحیح نشته دا حقیقت ته موږ له دې ادراک کول پکار دي. په معاشره کې که په سلو کې یو قسم پوه شي دې څه مطلب شو. زمونږ خو ته حکم اقرا دی د قرآن او د سنت چې کوم علم دی څومره خلکو کې دی اد نش برابر دی. ته یو عالم کې نه وه د درس نظامی فاضل وي یو صورت ورته کې ترجمه راته وکړه والله یې غل ورسي دا همونږ ځان له دوکه ورکو چې را علم ډېر شوی دی. علم نه ډېر شوی دا ذهني عیاشي ډېره شوې دی. ذهني عیاشي وي د علم سره د عمل موجودګي دا ضروري ده چې عمل نه نه علم نه دی. صحیح ٹھیک شي دا راته وایي چې تاسو کومه ډېر وخت هم تاسو نه واښته خو ډېر مې د پسوم په لاس راغلی جاوید صاحب هم بس تاسو ته پوښتنه کې دا اصل پکې انټراکشن کوم ستاسو داسې کوم د خپل تاسو یو زبردست شخصیت دی چې خلک تاسو راځي خو تاسو کوم داسې سلیبریټي سره اهمو شخصیاتو سره ملاقاتونه شوي یا تاسو تللی یا سفر هم کړی هغه شخصیاتو سره ملو شوي تاسو لږ غونته کې یو لنډه دی راته تاریخ ووایه چې تاسو د خپل علم او د زده کړې او د پوهې او د رڼا لپاره څونه ګرځېدلې. ما خپل علمي لحاظ سره زما بنیادي استادان خو تاسو ته ما ښودل سرګوده کې محمد حسین نیلوي رحمه الله زه د هغه نه ډېر زیات متاثر یم. بالکل شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمت الله تعالی علیه زما استادانو کې راځي. دا د ګجراوالو قاضي شمس الدین صاحب د ګجراوالو قاضي عصمت الله صاحب د قلعه دیدار سنگو تلم سید مودودی رحمه الله سره زما ملاقاتونه شوي دي. دارنګې منصوره کې میاں محمد طفیل رحمه الله سره زما ملاقاتونه شوي دي. کراچۍ کې مفتی محمد مولانا بنوري رحمه الله سره زما ملاقاتونه شوي دي. مفتی احمد شفیع رحمه الله سره زما ملاقاتونه شوي دي. دا لوی لوی خلق دی. شیخ القرآن محمد طاهر سره زما ملاقاتونه شوي دي او پرویز سره هم زما ملاقاتونه شوي دي. بلکې یو درس کې ما شرکت هم کړو دا او چې کله ما تپوس وکړو چې کم سے کم قرآني پرده خو راولی که نه نورې پردې قایل یې یا نه خو قرآني پرده خو راولی نو د هغه جواب دا و چې اٹھاؤ اس مولویوں کو ان مولویوں کو باہر نکالو. نو دغه ملاقاتونه دي زما. مولانا امین احسن اصلاحي سره زما ملاقات شوی دی او دا یو خبره زه کوم چې هغه باندې د انکار حدیث یو الزام راځي. خلق وایي داسې عمومي طور چې دا منکر حدیث دی. حال چې ما هغه سره کله ملاقات کړو خبرې وشوې نو هغه ما ته وویل چې زه منکر حدیث کافر ګڼم. بالکل ترې زه قایل یم. دا جدا خبره چې یو سړی د یو حدیث تعویل په داسې انداز کې وکړي چې هغه انکار حدیث ته رسي نو علما پوهېږي زما په جواب هغوی پوهېږي. پوه شو چې ډېر داسې خلق شته دی چې هغوی دا کومه مدرسه ده جامعة الرشید چې کوم محتمم دی مفتی رشید احمد لدیانوي نه دی مفتی رشید احمد هغوی سره هم زما ملاقاتونه شو. سخت طبیعت والا سړی و خو دومره وه چې د قرآن عالم مخکې بالکل ډېر باادبه و. احسن الفتاوی والا. ستاسو جي په خپله راته ووایه چې ستاسو چې کوم کتابونه لیکلي دی تعداد څونه دی تقریبا او هغه دې وخت کې مارکیټ کې اویلیبل دي؟ زما تقریبا 38 کتابونه چاپ شوي د الله په فضل او دې کې یو دوه نه علاوه به ټول انشاءالله دستیاب شي. یو دوه درې به داسې د هغې د ادب دستیابۍ وجه دا نه چې نور کتابونه مونږ یادو چې بهر شي دي هغه د لاسو لیکل هم دي او څه ما لا چاپ کړي نه دي. مجموعي توګه باندې څونه راځي تقریبا؟ دا به 81 لګ بګ راځي انشاءالله. تاسو د خپل ځان نه پس الله تاسو ډېر ژوند عمر درکړي. دا تاسو د خپل ځان په چا کې لیدل غواړئ خپل ما خپل کوشش کړی چې زما بچو ټولو کې دا راشي څه کې کامیابۍ په نظر راځي او څه کې د الله راولي چې کامیابي راشي. زما خپل لکه کوشش پرېښه نه دی خو زه هغه شان نه یم قایل کوم چې عام خلک قایلي. زه دا یم چې انسان د اخلاق ښي عادتونه یې د هغه ښي او یو ښه مدلل بحث د هغه کولی شي دلیل سره د خبره کوي کنزل دی نه کوي بدرت دی نه وایي. نو بار کیف
دا ستاسو تاسو کوم یو بل تاسو کوم د تاسو سره سی لایبرری د دې کتاب هم چا دا ورکړی کنه چې خلک راځي او ګوري کتاب حواله سره مشوره تاسو خلکو له سوال کوي دا چې خلک کتاب وسی بیان نه وړي ما یو مهر زما خو تجربه دار چې زمانہ ډېر خپل کسانو لکه روح المانی او جلد وړل ناغه تر اوسه نه وړل دا غي نقصان دا چې هغه روح المانی ما لپاره بیکاره شو ما تفسیر روح المانی بل واغس نو زما اکثر کتابونه داسې شوي دي دوی نماز یو مهر جوړ کړی دی هغه مهر زه په کتابونو عام هغه دا چې بد لحاظ بن جاؤ لیکن کتاب کو لائبریری سے باہر مت جانے دینا تاسو چې د فرات نه پس تاسو په کم ځایونو کې د درس او تدریس کار کړی دی او کم د ملکی دولین کړی دی یا بهر پکې ملته ته دی کنه صرف خپل پاکستان بس پاکستان کې دنه کار کوم د الله په فضل او دورې خو زما په خیال داسې پښتنو علاقه کې به داسې علاقه یا داسې کله نه شاید چلته یا ما څوک پیژني نه یا زه تللی نه یم یا زما څوک شاګرد پکې نه یا زما څوک دوست پکې نه یاره ښه نه ده نه مناسب نه ده نو ستاسو د زندګۍ جي بس راغونډو یې ستاسو زندګۍ ټولو نه په کوم ورځ ډېر خوشحاله وي اصل دا وه چې ډېره موده زما بچي نه په کوم ورځ چې زما مشر زوی سلمان شو په ډېر خوشحاله او په کوم ورځ ډېر زیات خفه وي چې ستاسو د زندګۍ ټولو نه مایوسه ورځ به شي یاره دا چې کله زما والد صاحب وفات شو هغې علم په دې فیلډ کې زما والد صاحب هغه مولا نه و نو داسې څه محقق عالم و خو دومره چې یو حق پرست دیندار سړی و او په هغې مناسبت باندې امامتي به هم کوله حکیم و طبیب و خدا چې تربیت باندې ډېر ښه پوهېده مونږ جذباتي هم کړی تاسو ستاسو نه بخښنه غواړو والله پاک تاسو ډېر ژوند درکړي آمین نور بس ملاقاتونه کوو بس الله دې ستاسو له توفیق درکړي دین باندې چلېدو او موږ له هم توفیق راکړي او الله دې په دې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله باندې زموږ خاتمه کړي خاتمه دې زموږ ایمان بالخیر سره شي ډاکټر صاحب ستاسو ډېره شکریه ادا کوو چې تاسو په دومره لنډ وخت کې او بغیر نوټسه یعنې په انګریزي کې ہوتی اپاینټمنټ بعد یې که نه جي نو موږ تاسو نه اپاینټمنټ نو اخیستی په تیاره رالو او تاسو موږ د تقریبا 2-2.5 غنټې ټایم راکړه الله پاک د تاسو دې اجر درکړي او دا تاسو دا خبرې دی الله پاک زمونږ دپاره د هدایت او بالله یو دعا که ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين